هغوی تمنا کړې وه د مرتبې د قارون بالامس پرون یې دا خبره کوله کاش چې زموږ هم داسې مرتبه او مال وی څنګه قارون دی دغه خلک په دې خپله خبره باندې څنګه یقولون هغوی وی کأن الله وایي که دا ټکي مختلفو طریقو باندې معنا سره استعمالېږي څوک معنا کوي وایي معنا ده د تعجب وایي زموږ په دې خپله خبره باندې تعجب ده ګوره موږ پرون د دنیا او د مال تمنا کوله عجیبه ده ان الله یبسط الرزق لمن یشاء دا پراخي د رزق او تنسیا د رزق خو د الله دخوا دی نو خو دوکو په دې چې ګینه دا د قارون په معنا دی نو وایي معنا ده تعجب او بعضې دا فرمایي چې دا وایي ویل دی او کأن حرف تشبیه دی نو بیا لکه یو سړی خبره کوي هلاک شي داسې ولې وشوه نو کومو خلکو چې د هغې د مرتبې او د دنیا تمنا کوله هغوی ویل هلاکت دی کأن الله یبسط الرزق گویا رزق الله ټولوي الله تخوي دې کې د قارون سره د دپاره هلاکت دی چې دی هلاک شي او څوک چې کوم دی وایي که دا تمام په معنا د حرف تنبیه سره وي الا سره یا دوی معنا کوي هغه خلک چې دنیا باندې نظرونه هغوی وایي کأنما الا خبردار ان الله یبسط الرزق لمن یشاء پراخي د رزق خو الله سره او تنسیا د رزق هم د الله لپاره او څوک وایي که معنا سره کوي علم تر سره علم تعلم سره وایي که آیا تاسو نه پوهېږئ بېشکه الله پاک دا پراخی رزق لمن یشاء چاله چې خوښه شي من عباده د خپلو بندګانو ویقدرو او الله دا رزق تقوي بعضې بندګانو نو مقصد دا دی چې چاته پراخه رزق ورکول دا د هغې د قبولیت نښه نه ده او چا باندې رزق ورکول غریب پیدا کول دا د هغه د مبغوضیت نښه نه ده چې د الله بدي شي بس دا خو د الله امتحان دی چاله پراخه رزق ورکړی د هغه په دې ژوند کې امتحان دی او چا ته رزق لږ ورکړی هغه په دې کې امتحان دی دا خو د الله لخوا نه پیښې دي کوم انسان چې پراخه رزق هغه خپل کمال وګڼي نو برباد شي څنګه چې قارون برباد شي لولا امن الله کنه ودا چې الله احسان کړی علینا په موږ باندې ګوره دا خو موږ وایو چې د قارون په شان کمال زموږ وی او زموږ دا تمنا قبوله شوې وي د قارون په شان مال موږ ته راکړی شوی وی نه څنګه چې قارون په دې ځمکه ننوته خو موږ ورننوتو که دا خو ګوره د الله احسان و چې موږ دغسې مال غوښته او الله را نه کړو چې را نه کړ دا د الله احسان د عذاب نه بچ شو لولا امن الله کنه وی د الله احسان علینا په موږ باندې چې زموږ هغه تمنا پوره نه شوله دا د الله احسان ورنه که زموږ تمنا پوره شوې چې د قارون په شان کمال زموږ وي لخسف بنا د موږ بیا په دې ځمکه نه ایستو لهذا مسله دا معلومه شوه یو انسان ډېر کله یو څیز غواړي الله دا راکړي دا راکړي هغه نه کېدی دا نه امیدې شي یاره خو زما سوال نه قبلېږي زما حاجتونه نه پوره کېږي نو امیده کېږه موږ ته نه پوهېږي الله پوهېږي دې کې ستا خیر دی ستا مصلحت دی په دې سوالونو تا ته اجر او ثواب میلاویږي او کوم څیز که تا ته فی الحال میلاو نه شو په دې کې به دې خیر وي وګوره دغه کسانو د قارون حال چې وکتو نصیب وی یاره چې زموږ سره داسې مال وي او د دوی سوال قبول شوی وي او دغه شانتې مال الله ورکړی وی نو د قارون چې څه انجام هغه به دوی نو ځکه دوی وایي دا د الله احسان و چې زموږ سوال قبول نه شو دنیا کې وایي کأنه عجیبه ده بېشکه شان دا دی لا یفلح الکافرون نه کامیابېږي کافران تلک الدار الآخرة نجعلها قارون د مال او د اولاد سره برباد شو نو الله فرمایي دا خو دنیا ده اخرت کې کامیابی د چا سره وعده ده تلک الدار تلک اسم اشاره ده اشاره هغه څیز ته کېږي چې هغه مشهد وي کتلی شي
ویا دا قیامت داسې واضح دی چې تاسو ته په سترګو ګورئ. انبیا د قیامت داسې بیان وکړي چې هغه ته داسې واضح ښکاره کړي چې بالکل طور ته په سترګو ګورئ نو دا ښایي دغه قیامت دی کوم چې مې ته وکړو تلک الدار دغه قیامت. نجعلها من دا ګرځو للذین هغه کسانو دپاره لا یریدون علوا چې دوی اراده نه کوي د تکبر فی الارض په ځمکه کې، دوی د تکبر اراده نه کوي د الله د توحید نه ځان اوچت نه ګڼي. لا یریدون علوا دوی اراده نه کوي د ګناهونو، لا یریدون علوا دوی اراده نه کوي د ظلم فی الارض په ځمکه کې. څوک معنا کوي په شرک سره چې دوی د وحدانیت د الله نه ځان اوچت نه ګڼي چې مشرک شي. څوک معنا کوي علو په ګناهونو سره، دا ګناهګاران خلک دا متکبر وي د الله د حکم نه ځان اوچتي ساتي. الله حکم خدا دې خدای وي زه دې ته نه یم تیار نو دی الټه وچېږي دی تکبر وکړي. یا علو هغه تکبر چې بندګانو باندې ظلم کوي، نو د آخرت د هغه چا دپاره دی چې دوی په بندګانو ظلم نه کوي. ولا فسادا او نه فساد کوي په ځمکه کې. فساد عمده دی چې په مخلوق ظلم وکړي. لہذا د آخرت دپاره الله پاک یو مسله ذکر کړي چې قیامت د چا دپاره دی لا یریدون علوا فی الارض، د ګناهونو نه ځان ساتي او نیک اعمال به کوي. ګناهونه بیا په دوه قسمه دي، یو ظاهري دي او بل باطني دي. ولا یریدون علوا دا باطني ګناه ته اشاره ده چې باطن به دې خبیث نه وي، باطن کې به خباثت د کفر او د شرک او د تکبر او د ظلم نه وي. ولا فساد او فساد بنی په مخلوق ظاهري ورانه به هم نو ځان به د باطني ورانې نه هم ساتي او د ظاهري ورانې نه به هم ساتي او د دې سره سره به نیک اعمال کې مخکې آیت کې ذکر کېږي نو بیا ښایسته انجام کوي دپاره. نو د ګناهونو متعلق الله فرمایي لا یریدون علوا، دوی اراده د ګناه نه کوي. لہذا د نیکو اعمالو په اراده باندې نیکي ملاویږي. او د بدو یو خیالات وي، انسان خیال کې بد راشي نو په دې ګناهګار نه ځکه نه دی چې دا د په وس او اختیار کې دی. او دویم د ګناه مصمم او کلک عزم او اراده کول چې دا ګناه کوم پسې روان شي. اوس وړاندې سبانې پیدا شو ته په هغه ګناه باندې کامیاب نه شو، ګناهګار او کنه تا داسې مصمم او عزم وکړو چې دا کار د ګناه پسې ځم او بیا روان شوي چې کوم د الله نه ویرېدلې او ګناه دې پرېښوله. اوس په دې تا ته سوال کېږي په تورې مثال ماسخوتن یو سړی په خپل کټ بستره پروت دی چې کوم د یاره خو زه به د پلانکي دا کانډر کوم، یاره زم دا پلانې وجنه خیالات په ذهن کې ګرځي نو په دې ګناهګار نه دی. خدای عزم ته ورسېد چې نه کوم راپاسېدې. اوس چې راپاسېدې چې کوم دی زه به دا غلا کومه، پلانې قتل کومه، پلانې کار کوم، دې باندې دې عزم وکړو ځان دې نه تیار کړو روانې دي. اوس ګناهګار مخکې به وګورو که چېرې په دې کار کامیاب شولې چې کوم دی به ګناهګار شي بیا، او که نه مخکې لاړې چې کوم دی ودې کتل اوس دې وس نه کېږي چې غلا وکړي، اوس دې وس نه کېږي چې د هغه قتل وکړي، څه وجه پکې موجوده شوه نو ګناهګار یې. مخوته چې کوم دی عارض د وجې نه منې شوی او که نه همداسې عزم دې وکړو چې خطا کوم ګناه کوم، خو بیا چې موقع ته ورنږدې کېدې نو الله نه ویرېدې. الله چې کوم دی خطا شومه چې ما ستا خلاف داسې عزم کړی وي نو بیا ته الله اجر درکړي. ځکه الله ذکر کوي لا یریدون د ګناه په اراده د ګناه په عزم سره کلک کس سره په دین انسان ګناهګار وي. والعاقبت خیسته انجام بالمتقین لپاره د پرهیزګارانو دی. من جاء بالحسنه چا چې راتلو کړه په نیکۍ سره فله پس د لپاره خیر منها غوره د هغې نه دي. نو کامیابۍ دپاره دوه وزرې دي، یو وزر دا دی چې د منهیاتو نه به ځان ساتي او دویم وزر دا دی چې نیک اعمال به کوي. نو دا دوه وزرې چې دي نو اوس به کامیابۍ طرف ته پرواز وي. مخکې آیت کې د منهیاتو بیان و چې لا یریدون علوا باطني خباثت به ورپکې دي، ولا فسادا ظاهري خباثت به ورپکې دي، د ګناه نه د
ځان وساتي اوس ځان په نیکو اعمالو باندې ښایسته کې دا د کولو دي من جاء بالحسنه چا چې راته وکړه په نیکۍ سره فله خیر منها الله د نیکۍ متعلق ذکر کوي چې جاء بالحسنه داسې نه وایي چې من عمل بالحسنه چا چې نیکي وکړه نیکي کول یوازې نه دي بلکې دا نیکي د قیامت د نیکي راوړه اول خو نیک کار یا هغه صحیح انداز باندې کول یا د هغې حفاظت چې په ریاکارۍ سره په ظلم سره بل څه سره برباد نه کړي او قیامت ته دغه نیکي راوړه نو فله خیر منها د لپاره به غوره د هغې یوه نیکي کم از کم چې کوم د الله په لس چنده بدلي خیر منها او دارنګې تر 200 پورې بلکې د دې نه په بره کروڑونو باندې هم بدلېږي د انسان اخلاص مسئلې څومره انسان کې اخلاص وي بعضې موقع د خرچې وي بعضې موقع د عبادت وي نو په هغې باندې هغه اعمال اوچت وي نو فله خیر منها دا خو د الله احسان او ښېګړه ده چې نیکي دې وکړه الله د هغې ښایسته بدله درکړي ومن جاء بسیئه او چا چې راته وکړه په ګناه سره نو که مخکې حسنې نه اخلي توحید نو بسیئه په شرک سره من جاء بالحسنه بطاعت د هغې نه هرې طاعت نو بسیئه چا چې راته وکړه په معصیت سره په ګناه سره فلا یجزى الذین بدله به نشي ورکولی هغه کسانو ته عملو السیئات چې دوی اعمال کوي بدن فلا یجزى الذین عملوا السیئات دې ته وضع د مظهر وي په ځای د مظهر باندې اصل کې داسې مواضع د ضمیر وي فلا یجزى الذین عملوها داسې پکار دي عملوها ځکه سیئه مخکې ذکر ده چې من جاء بسیئه یو ځل سیئه ذکر شو دوباره په ضمیر باندې ذکر کېږي دلته الله صراحتا ذکر کوي هغه کسان چې عملو السیئات ګناهونه کړي دي دا تقبیح او قباحت ته اشاره چې دا کار دی قبیح دی غیر قباحت سره چې کوم دی الله د هغې تذکره کوي نو د ضمیر په ځای باندې ظاهر ذکر کوي چې دا ګناه ولې کړې ده چې کوم سره داسې په جرم سره دی دوی ته بدله نشي ورکولی الا ما کانوا یعملون مګر هغه چې دوی عمل کوو نو د هغه اعمالو سر په سر باندې نبی کریم علیه الصلاة والسلام حضرت معاذ وغیره ته داسې نصیحت کړی او دوی نصیحت راته وکړه وایي چې نصیحت غواړې نو اتبع الحسنه السیئه خطا درنه وشي نو ګناه پسې بیا نیکي کوه وجه دا ده چې یوه خطا وشوه دا سر په سر که ته یوه نیکي پسې وکړې نو کم از کم الله پاک په لس چنده بدلوي بیا هم ستا 9 حصې پکې زیاتې پاتې شي او چې یو انسان دومره خطا کوي چې د هغه لسو خطیاتو په مقابل کې یوه نیکي هم نشته نو بیا دغه انسان د خسارې او تاوان سره دی ورځ کې به طورې مثال ته 50 خطیات کې نو که د 50 خطیاتو په ځای باندې د 15 یو سره نیکي کړي نو هم کار کوي سر په سر یې وساتي او که بالفرض دا د ورسره هم نشته نو بیا د خطا زیاته ده خو کله خطیات داسې وي چې د انسان د سر هغې ته فکر نه وي او په لږ شانتې عمل باندې ډېره ګناه چې کوم د انسان بعضې ځایونه داسې وي لکه مثال کې حرم شریف ذکر کړ یو سړی په حرم کې طواف کوي نو ته نفلي طواف کې چې وکړه چې چکر ولګي او 2 رکعته لمونځ پسې وکړې نو دا نفل طواف پوره شو یا 2 رکعته لمونځ دې وکړو داسې ثواب تاته میلاو شو که یو سړی دغه طواف کې به طور مثال داسې ګوري چې کوم د نظر حفاظت نه کوي او قصدن عمدن داسې ګوري نو چې ته داسې ګورې ستا به په لکونو خلکو نظر پرېږدي لکونو زنانه غیر محرم باندې ستا نظر پرېوته نو چې ته یو ځل داسې وګورې نو ستا لکونه ګناهونه وکړه نو چې داسې ته یو چکر کې تاوېږي نو څونه ګناهونه به دې کړي اخیره پورې په همدغه شان د خپل ځان خیال ونه ساتي او ځان کنټرول نه کړي نو چې یو طواف پوره کوې نو کروڑونه ګناهونه به دې کړي نو اخوا دې کروڑونه کړي او دې خوا به چې کوم دی صرف یو طواف پوره شو یو عمل اوس د ګناه زیاته شوه نو دې وجې نه کله کله داسې وکړی شي د انسان فکر دی او خطا زیاته شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې خطا درنه وشي نو بیا پسې نیکي کوه او که دا خطا د یوه دغه دې خوا نیکي د 10 ده او چې بیا د انسان خطا دومره زیاته شي چې د هغه 10 نیکونه وپوچته شي نو بیا دا برباد دی واصبح الذين وګرځېدل هغه کسان تمنوا مکانه چې هغوی تمنا کوله د مرتبې د قارون بالامس پرون
يقولون ديوه كأن الله عجيب دبيشك الله فاك يبسط الرزق فلا خير رزق لمن يشاء چالچ فخشي من عباده دخول بندگاننا ويقدر كم كي چالچ فخشي لولا أمن الله علينا كنوي چل احسان کڑے پر من باندې لخسف بنا نخامخ بمن نيستو پدې زمکا ويك أنه عجيب دبيشك الله فاك لا يفلح الكافرون كم يبي كافرا لا يفلح الكافرون كم يبي كافرا تلك الدار الآخرة بشك دغكور دا آخرة نجعلها من دا غرزول الذين هلكسان دفار لا يريدون چاوي إرادة نكي علوا دا تكبر في الأرض فزمكك ولا فسادا ولا دا فساد كولون والعاقبة خيست أنجام المتقين دفار دا فرزقاران دي من جاء بالحسنة چاچرا دوغلقني كيسر فله خير من هذا دفار بي وردها غينا ومن جاء بسيئة چاچرا دوغلق گناسرا فلا يجزى الذين بدن شور كولها كسان تعملوا السيئات جدوي أعمال كيبا إلا ما كانوا يعملون مگر أغجدوي عمل كو صلى الله تعالى على خير خلقه محمد